شیطان هغه عظیم دشمن د انسان دی چې دی اولیاء کرامو تم راځي. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته ابلیس आवाज وکړو، غیبی आवाज ورته کوي، اے شیخ عبدالقادر زستا رب یم، ما ته بخله د نن نه بعد دا منځونه مکوه، روجي منیسه، نیک اعمال مکوه، تا ته ما هر څه معاف کړي دي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه هغه مبارک ورته وی کورش شیطانه زه دې پیژنم چې ابلیس یې، منځ الله رب العزت حضور صلی الله علیه وسلم ته نه دی معاف کړی. الہ ورته وی واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، زما بندگی تر هغې کوه چې وفات درته راشي. نو چې هغه ته منځ نه دی معاف، ما ته د کومه مخه معاف شو؟ ته ابلیس یې، ته شیطان یې، زه ستا نه منم. شیطان ورته وی علم را نخلاص کی، ګینې ما په دې دوکو باندې اویا بزرگان اهل طریق گمراه کړي او خطا کړي دي. شیطان داسې عظیم دشمن دی. د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه یو مرید و بګوړش، شیطان ورپسې شو، څه کشفونه به یې لیدل، ځان به یې لیدو چې زه باغ کې ګرځم او ګلان دي او باغونه دي او چمنونه دي، او د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه دربار ته به دی نه راتلو. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه د مریدانو نه تپوس کوي لکه هغه فلانې نه ښکاري، هغه څه شو؟ یو کس ورته وویل چې صاحب هغه څه نورې خبرې کوي. هغه وایي چې زما مقام د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه نه اوچت شوی دی، ما ته کشفونه کېږي او زه جنت کې ګرځم او زه باغونه وینم او زه چمنونه وینم. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه ور باندې پوه شو چې دا خو د پسې شیطان شوی دی. یو کس ورپسې ولېږل او راوستو، ویې هلکه څه کیسه ده؟ وی صاحب زما مقام تا نه اوچت دی او ما ته کشفونه کېږي او زه دا وینم او زه هغه وینم او ما ته الله تعالی دومره مقام را کړی. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه پوه شو چې دا چمن دا ورته شیطان د ځان نه څه جوړی او دغه باغونه او دا کشفونه دا رحمانی نه دي، دا شیطانی دي. نو ورته وی چې کلم تا ته کشف وشي او تا سره غیبی خبرې کېږي، نو هغه وخت کې صرف زما نوم والا چې شیخ جنید بغدادي، ته بیا وګوره چې بیا څه کېږي. خو چې کله هغه مرید ته کشف شروع شو او غیبی خبرې شروع شو د ورځې نه، د ویل ګینې دا الله رب العزت دی. د شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه خبره ورته یاده شوه. بس د ویل شیخ جنید او د څنګه د جنید نامه یې اغسته، نو یو ډیران باندې پروت و. بیا نه کشف و نه باغ و نه غیبی خبرې وي، هغه شیطانو د اولیاء په نامه کې دومره تاثیر دی چې د هغه ولی نامه واغسته، شیطانی کشف ختم، شیطان او تختیدلو او د باغ په ځای د یو ډیران کې بیا پروت و. شیطان 50 زره حجابات لري، 10 زره ظلمانی حجابات لري، 40 زره نورانی حجابات لري. داسې به د ځان ته غاویره کی چې بیا به غلی اسمان ته ګوري چې دا فرشته ما ته وحی به کله روړي. دا آسانې خبرې نه دي. د رب کریم ته د رسیدو په لاره کې ډېرې باریکۍ دي، ډېرې تاریکۍ دي. په دې کې د یو کامل شیخ، د یو پیر کامل مکمل بیعت، داغه معیت، داغه رهنمایي د انتهایی ضروری درونو.